جبريل علیہ السلام وتوی ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په لومبي ځل راغلی ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلي، اجازت غواړي، وی داخل دي شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي؟ نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه، ملګری دی که هسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تا له الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله. رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، اے الله ته زما لوی ملګری. وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضل امریکا، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو، دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات، ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه. اللهم رفيق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا ګوته مبارک اوچته کړه، یو خوشبو به محسوسه کړه. نور پوه نه شو، لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگ او تورے واغشتو جماعت کی ادرے. وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے، اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے، لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور دا اللہ ملاقات لتلے ہو. اور عزیب او کم منافقین چی وئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے ما پدی تورا بدی سر وئی کہ چانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا ما تورا پوشا یا غگ نکو التجاڑی خلق التجاڑی التجاڑی. حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا جو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کھولے کا وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میتا. اے زمان خوگا مر گری، اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلے و پا مر سخشتے مہر نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رزوا تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر دوے کین آغا نکین استے دا قلتا میراب کیوں دری دا ویلانے وکا من کان یعبد محمدا
فإن محمدا قد مات. د څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا د آیاتو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا بس خلق پویشو صحابو ہدایت خو مخکن نازلو منگ ممانزه کے لستو خو یرشبه مو بس ټولو خلق ہدایت بخلے لگیا دے وئی زمانو لوی صدمه وا لگا نوالا نا حضرت انس وئی پکم ورځ چې رسول الله مبارک مدینه تراغه هر شیر و خانو او پکم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا هغه د قبر په خاورو کې لیت بیتو چې ارس تیارو بیا غرانا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه دریو کسانو کوله چاوې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چاوې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نو اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوه دی قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ورکړی دی غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وی جامع بدل ورکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وی موږ سره خاورې واړولې بار روانو چاریاد را سره وی حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېر مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زمارونو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پہ روخانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري